السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام ملګري بخیر خیر چلی. الله پاک تاسو په خپل ځمان کې ساتي. یو ملګري میسج کړو وي نن به مازه باندې خبرو وکړي. اکثر کسان مونږ نه کوي. نو مونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مونږ حیثیت په اسلام کې داسې دی لکه څنګه چې د انسان په بدن کې د سر حیثیت دی. که د انسان لاس نه وي خپه نه وي نو دی روغ وي او ژوندی وي. باندې د کوم انسان سر نه وي دا انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. دغه شان کوم انسان مسلمان وي او دی لمونځ نه کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغه کس په اسلام کې د سر نه اړوي څه شته نو کوم چې لمونځ نه کوي. نو قیامت په ورځ باندې الله پاک به اول تپوس چې دی نه دا به په حقوق الله کې به د لمانځه تپوس کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله. وای د انسان نو اول د پوښتنې د قیامت په ورځ باندې دا به د مانځه وباره کېږي. که چېرته د انسان موږ برابر راوخته ټول اعمال به برابر وي. که موږ خراب راوخته نو ټول اعمال زنده به خراب وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د بنده او د کفر په منځ کې فرق راوستونکی څه شی نه امونځ دی. یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته شکایت چا وکړو چې دا صحابي هم غلا کوي هم مونږ کوي او دا صحابي چې هم دروغ وایي هم مونږ کوي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام یې زده چې دی به دا مونځ د دروغونه به قرار کړي دا ګناه نه به قرار کړي. دغه مانځه کې الله پاک خاصیت دا پیدا کړی چې الله پاک فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. بېشکه مونځ انسان د بې حیا ناروا کارونه منع کوي. انسان ذهن کې دا راځي چې ډېر کسان چې مونځونه کوي بیا هم ګناهونه کوي. نو د هغې دغه دا دی چېرې د دې انسان مونځ چې دی دا د مونځ په طریقه باندې دی کوم طریقه باندې چې مونځ کول پکار دي په هغه طریقه باندې د انسان مونځ نشته دی. هغه دا د الله پاک حکم دی د الله پاک حکم دروغ نشي کولی. او هغه خپل یو بزرګ د هغوی خواله متري نو هغه ته یو کس تلیفون وکړو نو هغه ته یې چېرې ما ته مختصره غونډه کې نصیحت راته وکړه. تا ته به زه ووایم خو بچی وایي صرف لمونځ کوه مونځ یې په دنیا کې کوم ګناه خوښې کوه. نو هغه ورته بابا دا څه خبره شوه. وایي چې ته ما په بهر ملک کې اوسېږم وایي چې ته مونځ کوې او د مونځ سره دې فکر دي نو ته به چې دی د ګناه کار ته به نشي نږدې کېدی. وایي چې یاره اوس به مونځ کوم او مانځه ته به چې دی ځان برابر غواړې نشي به نشي کولی بل څه به نشي کولی نو صرف مونځ کوه ځکه به مونځ کوې الله پاک دا خاصیت پیدا کړی چې الله پاک به تا ټولو ګناهونه معاف کړي. نن سبا لکه مونږ مسلمانان یو الحمدلله الحمدلله لیکن مونږ ډېر کسان داسې دي چې هغه اوس په دې اوږدې شپې دي هغه مونږ سهار راپاڅېدی شو که انسان په ټایم باندې ویده شي نو په ټایم باندې راپاڅېدی شي. مونږ فرض لمونځ ته نه شو راپاڅېدی لکه نور لمونځونو ته مونږ ګورو ماښام لمانځه کې ماسخوتن لمانځه کې په جومات کې شپږ صفحې اووه صفحې سهار په لمانځه کې یو صفحې بعضې مونږ لکه دی چې پرې لنډو شپو کې یو امام یو سره یو دوه باباګانې یانې که نه نور داسې څومره نوجوان چې نه هغې لمونځ نه کوي. نو دا نه د الله پاک د قیامت په ورځ باندې به هم په اول د لمانځه په باره کې تپوس کوي. دا شان قبر کې به هم د لمانځه په باره کې تپوس کېږي. که دې انسان لمونځ نه وي کړی نو الله پاک به د باندې ماران اژدهاګان لړمانان دا مسلط کوي. الله پاک به د پای باندې عذاب ورکوي. نو پکار ده چې هېڅ حالت کې موږ لمونځ دا پرېږدو هېڅ حالت کې موږ لمونځ پرېږدو او موږ ځان دا هر څه ټایم چې کله د امام لمونځ ټایم کېږي موږ د امامتۍ سره ځان دا لمانځه ته ځو. الله پاک د موږ دا توفیق راکړي. زنانه په کورونو کې سړي په جوماتونو کې موږ پنځه وخته لمونځونه جوړ شو. کله زمونږ انسانان ټول مسلمانان چې دا لمانځه ولا جوړ شو پس دا غیر نور اعمال چې دی دا به زموږ بیا خود به خود زنده به الله پاک زنده برابروي د ګناهونو نه به زموږ نفرت پیدا کوي خو چې موږ لمونځ چې دی دا ډول برابر کړو